عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا یو ډیر مالدار صحابي تیر شوی، ډیر مالدار صحابي، دومره مال ورسره کنه چې په نن زمانه کې د ټول پاکستان قیمت دا سره به دا یې غستې شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله په هغه زمانه کې دا سره دومره مال او چې کله وفات شو څلور ښځې وې او وصیت یې دا کړی و وی زما د مال درېیمه حصه به د الله په لاره کې ورکوي، درېیمه حصه، باقي دا دوه حصې چې دا به زما په وارثانو کې تقسیم شي. څلور ښځې او د څلورو ښځو اولاد وو او چې کله د میراث مال په هغې زامنو کې تقسیم شو که نه او بیا د څلورو ښځو په میراث کې په منځ کې باقي مال تقسیمېدو نو دومره سره زرو چې ماسپښین پې خلکو شروع کړه نو سارې پې شروع کړه هغې سرو زرو زرګونو پې چې سار شروع کړه په سټوکو باندې نو ماسپښین ته صرف مات کړه د تقسیم دپاره سره زر ماسپښین ته صرف د هغې د ماتېدو نه فارغ شو، څلورو ښځو ته یې دومره سره پاتې شو، تش سره نور مال پرېږده باغونه باغونه. دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مال دومره مالدار صحابي و. هغه زما د تجارت صرف څلور اصول دي، څلور اصول. یو خو ته نبي علیه الصلاة والسلام دعا هم کړې وه، نبي علیه الصلاة والسلام ورته دعا کړې وه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل د نبی علیه الصلاة والسلام د دعا اثر دی، که زه خاورو ته لاس ورړم نه الله د هغې نه زر راغی، په هغې کې هم زه ګټه کوم، په خاوره کې هم بیا زه ګټه کوم. دا د نبی علیه السلام د دعا هغه اثر دی او نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته لقب ورکړی و، لقب وی دا د رحمان تاجر دی، دا د الله تاجر دی، عبدالرحمن دا د رحمان ذات تاجر دی. دومره الله تبارک وتعالی هغه ته مال او دا څنګه دا د زیرو نه سټارټ اخیستی و، ښه د کروړاو نه سټارټ نه و اخیستی. چې کله د مکې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته دی لاړ که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام د دوی په منځ کې مواخات قایم کړو، یو انصاري صحابي یو مهاجر صحابي، هلکه تاسو دواړه ورونه یئ نو چې د چا په منځ کې به ورورولي قایم کړه نو انصاري صحابي به وایي راشه ته خو زما ورور شې چې زه له په کور کې مې څه درکړمه په جایداد کې درله مې څه درکړمه. نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی سره چې کوم ملګري و نبي اسلام ته ضرور کو هغه ورته وویل وی راځه چې تا په خپل کور کې څه درکړمه په جایداد کې مې څه درکړم اوس زما ورور شوې که نه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایل وی الله دې پکې تعالی برکت واچي، په ما یو احسان وکړه، ما ته د مدینې د بازار لاره وښیه، ما ته د مدینې د بازار څه وښیه لار وښیه، الله دې په دغې کې تعالی برکت واچوي. چې کله د مدینې بازار ته لاړ صرف 3 درهم ورسره 3 دیناره یا 4 دیناره ورسره د 3 یا 4 روپو د خپل تجارت سټارټ اخیستی دی، ښه سټارټ یې اخیستی دی. نو دوی زما د تجارت صرف 4 اصول دي، 4 یو دا چې سیس چرته په قرض باندې نه اخلم، سیس په قرض باندې وړوکی تاجر نه ما درته اوس وې په ارباو په کروړاو په بیلیونو باندې د هغه مال و خو په قرض باندې څه شی نه اخلم، په قرض مې چېرته څه شی نه دی اخیستی، اخلم نو په نغدو باندې اخلم. دا ولې په قرض باندې شی اخیستل نه دی، دا ځان له دوکه ورکول دي، دا ځان له دوکه ورکول دي. دلته بازار کې هم دوکه ورکول دي، دلته کې د ځان لوی تاجر راښکړی چې زه لوی بزنسمین یم، په حقیقت کې دی د روپۍ سړی هم نه، ځکه د سره خو څه شی نه ټولې په قرض روان کړی، دوکه ده که نه، غټ بزنس یې شروع کړی، په حقیقت کې چې تپوس کې هغه ټول په پردو پیسو وي. نو بیا دې څه کوي دوکې کوي، په ما باندې قرضه ده، نو چې په ما باندې قرضه ده نو د خلکو نه په څه باندې راټولوي، بیا په دوکو راټولوي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل یو وی چېرته ما په قرض باندې څه شی اخیستی نه دی، دا مې د تجارت اول اصول دي، لږ اخلم کو ډېر اخلم خو په نغدو اخلم. دویم اصول د تجارت د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دویم اصول دا وی چېرته سامان مې ذخیره اندوز کړی نه دی، دا مې ریټ ته نه دی ایښی چې اوس سیزن دی، اوس یې ریټ کم دی چې سیزن تیر شي او د خلکو ورته حاجت شي نو بیا به یې ګران خرڅ کړمه. دا مې چېرته موږ داسې کوو که نه کوو، الله دې زموږ په حال رحم وکړي، ټول داسې کوو. هلکه غنم اوس یې نه خرڅوم ورکړه بیا به یې خرڅ کړم چې د خلکو کر غنم ختم شي بیا به ریټ وخیږي، بیا به ریټو جوړه لکه ریټ ته مې ایښي دي، ریټ ته مې ایښي دي. دا کوم ډیلران چې دا واخلي ګودامونه ته ډک کړي کوډک نه کړي، دلته خلک د لوګي نه مري دی ورکړي چې ریټ لږ وخیږي که نه ریټ لږو. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل دویم مې چېرته خپل مال ذخیره کړی نه دی، بس لږ ګټه پرې راتله کو ډېر راته ما د مخکې سره خرڅ کړی دی چې لږ قیمت پرې راته هم ما ورکړی
کړی دی ما وایي زه دا لاړ شي نور به راشي دویم اصول زما دا و چې مال مې جمع کوو به قیمت دپاره ما خپل سامان نه دی ایښی دریم اصول مې د تجارت دا دی دریم اصول چې په خپل مال کې مې غیب ښکاره کړی دی څه ښکاره کړی دی غیب مې ښکاره کړی دی غیب مې ښکاره کړی دی چې څه غیب و په مال کې هغه مې به وي چې دا غیب دی پکې ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من غش فلیس منا دا مشهور حدیث ته موږ ټول اورېدل که په سکولونو کې موږ ورته پړاوېږي که نه د دې پس منظر څه دی د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې کله به د ماسپښین لمونځ وکړو که نه دی به بازار ته وتو منډۍ ته به وتو په منډۍ کې به ګرځېدو زه هم په شانتي نه چې بازار کې راته ځان تللی خو بازار معلومات راوتل پکار وي که نه سبا مولا چېرته بازار ته لاړ شي تاسو هم نه پرېږدئ بازارونو کې ګرځېدو هغه ته هم ځان بد ښکاري نو نه نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د ماسپښین لمونځ به وکړو منډۍ ته به ووت معلومات ته یې کول چې خلک څیزونه څنګه خرڅوي یو ځل ماسپښین لمونځ وکړو باران شوی باران نو چې منډۍ ته ووتو نو د غلې یو ډېری و نو چې نبی علیه السلام غلې ته وکړو داسې لاس کو وچه کړه سوه وچه وه نبی علیه السلام حیران شو اوس خو باران یې ورېده دا غله څه ده وچه ده دا کس نه یې تپوس وکړو هلکه داسې حساب دی بارانونه شو ستا غله خو وچه ده اور د الله پاک پیغمبر باران خو وشو چې کومه یې لامده کړه نو د لاندې وچه و نو هغه مې پې د پاسه راواړوله هغه لامده تې د لاندې شوه هغه وچه مې پې د پاسه راواړوله چې نبي علیه السلام لاس دننه کړو چې راویستلو غله لامده وه نبي علیه السلام فرمایل ای خلکو خبر شئ ای خلکو خبر شئ من غش فلیس منا دا حدیث نبی اسلام په دغه وخت کې وي چا چې هم دوکه وکړه دا زما امتي نه دی دا زما د امت نه دی دا زما د ډلې نه دی چا روژه ونیوه ونه نیوه داسې ویلي دي نه چا حج ونه کړو داسې ویلي نه دا یې نه ویلي چا حج ونه کړو دا زما د ډلې نه دی دا یې نه ویلي چا روژه ونیوه دا زما د ډلې نه دی چا چې دوکه وکړه دا زما د ډلې نه دی دا زما امتي نه دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل چې کله یو سیز خرڅومه د هغې څه غیب خیمه او څلورم اصول مې دا دي چې په قرضو یې خرڅومه هم نه او صدقه هم ورکوم په قرضو نه خرڅوم خو صدقه ورکومه په قرضو نه خرڅومه په قرضو اخلم هم نه په قرضو خرڅومه نو لوی ټینشن خو دا دی دا دوه خبرې ختمې که د ټینشن نه به خلاص شي چې په قرضو اخلي هم به در سره غم چې په قرضو دې ورکړو نو بیا خو پسې ګرځو نو پیسې څوک درکوي بیا دا لوی ټینشن دی که نه د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي نه په قرضو اخلم نه په قرضو باندې ورکوم ها صدقه ورکومه صدقه ورکوم خو خپل د تجارت سامان په قرضو نه خرڅومه دا ولې نبی علیه الصلاة والسلام هم د قرض سیز اغستل نه ډېر منع فرمایلې ده منع فرمایلې ده په قرضونه کول د دې نبی علیه السلام حوصله شکني کړې ده نبی علیه السلام د داسې صحابي د جنازې نه وروسته شوی چې په چا باندې قرضه وه نبی علیه السلام د هر چا جنازه کړې ده هر چا جنازه یې کړې ده یو ځل صحابي وفات شوی و نبی علیه السلام جنازې ته مخکې شو چې جنازې ته مخکې شو بل صحابي ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبر دا ډېر بد سړی دی د جنازه مه کوه دا ښه سړی نه و ته د جنازې ته مخکې شوې ته ولې د جنازې ته مخکې شوې نبی علیه السلام وفرمایل ای مجمع والاو څوک د جنازې نه راغلي د دې سړي چاته یوه نیکي معلومه ده دا کوم چې مخې ته پروت دی مړ دی یو صحابي فرمایي او د الله پاک پیغمبره یوه شپه ما او ده څوکیداري کړې وه په میدان جهاد کې په میدان جهاد کې یو شپه ما او دس دور څه کړې وه زما ملګری و په څوکیدارۍ کې د الله پاک پیغمبر دا نیکي ماته معلومه ده نبی علیه السلام په خندا شو دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ مخې ته شو جنازه یې وکړه خو بل ځل یو صحابي پروت و نبی علیه السلام یې جنازې ته مخکې شو یو صحابي اواز وکړي زما پرې قرضه ده نبی علیه السلام د جنازې نه وروسته شو په خپل ملګري جنازه وکړئ په خپل ملګري څه وکړئ اگر چې تهجد کړی دي اگر چې روزي نیولې دي اگر چې جهادونه کړی دي خو چې قرضه ده په ځای جنازه الله یو ځل نبی رسول الله هم داسې ناستو داسې نیغ شو داسې د ګبراهټ غونته اثر پې ظاهر شو اوه داسې لکه مونږ چې وایو که نه درې پېرې داسې وفرمایل ګبراهټ کې
په دغه ټیم کې چا کې دومره جرأت نو چې تاسو ته کړی وي الله پاک پیغمبر څه چلو شولې چا تاسو فدویم ورسته عبد الله بن جحش رضی الله تعالی تاسو کوي د الله پاک پیغمبر په هم دي عجیب هم تکارو کو نه صاحب در باندې ير رااله او دا دې وسه چلو شو نبی علیہ السلام فرمایلی جبرئیل علیہ السلام راغی ماته او فرمایلو چې کوم انسان jihad کې او په jihad کې وفات شي او شهید شي شهادت ورته میلاو شي خو په دې باندې قرض الله نه بخي یو سره په میدان jihad کې شهید شو خو په دې باندې پردې قرض الله نه بخي زړه په ګجره شوم زکوي څنګه په یاره شو دا پردې قرض چې دا حق ته پردې کنه دا پردې څه دی حق دی د دنیا نه لاړو پردې حق دې ځان سره وړو نبی اسلام فرمایي په خپل مرګري باندې څه وکړي جنازه وکړي جنازه په وکړي یو صحابي د الله پاک پیغمبر چې بده کوم قرض هغه به ادا کوم تاسو د جنازه وکړي نبی اسلام ته ذمہواری واغسوي او نبی زرم مخ کې شو دا باندې څه وکړه نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي نه په قرض اغست دي او نه په قرض خرڅ کړی دي ها صدقه می ور کړی ده صدقه می ور کړی ده څومره صدقه ای روایت کې راځي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی ډیر زره غلامان آزاد کړی دي ډیر زره غلامان عبد الرحمن ابن عوف آزاد کړی دي ښا نو موږ صدقه کو ډیر زره غلامان آزاد کړی دا مالو د الله په لار کې لګیدو صدقه کوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالى قسم کوي الله قسم کوي چې څوک خپل مال نه صدقه ورکوي زبر له مال زیاتو الله قسم کوي چې څوک خپل مال نه ورکوي صدقه ورکوي زبر له مال سکوما عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل زما د تجارت دا سلور اصول دي نشه په قرض اخلم نه په قرض ورکوم خو صدقه ور سره کوم او دریم څه شي د مال غیب خیم چې څه غیب پکې موجودي اغا او سلورم مال ذخیره کوم نه دا سلور اصول مخبل کړی دي الله تبارک وتعالى په خپل تجارت کې چرته والی